اس ټولو ته به خپو ته خپل عذاب میلویږي، لاسونو ته خپل عذاب میلویږي، ژبې ته خپل عذاب میلویږي، خو د ژبې ته چې کوم عذاب میلویږي دې خبرې ته دوستانو سوچ وکړو. اس قیامت په ورځ دې ژبې ته چې کوم عذاب میلویږي هغه عذاب د بدن کې عوض ته نه میلویږي. اس بیا به قیامت په ورځ باندې دا ژبه به تا ماته څوره سخت عذاب څوره سخته سزا تا ماته راکړه، ژبه به یې څه د نورو اعضاو جوارح خپو لاسو ته هغه سزا میلاو نه شوه، څه ژبې ته څوره سزا میلاو شوه. دا څه جال دی؟ او الله تعالی طرف نه به ورته لیده وشي چې خرجت منک کلمه، تا نه یوه خبره ووته ته ژبې نه، څغه ورسېده الی المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب ته. هغې زمانې کې خان نه پوهېدو د مشرق او مغرب ته د خبره دومره زر څنګه رسېږي. اوس پوهېږو که نه دا خبره ده څوره एकदम رسېږي خبره. او هغې خبرې سره څه وشو، خبره وړه غوندې وه، هغه خبره دومره پرشانه شوه دغه شوه څه هغه سره وینې تالې شوې، دیخنیو ته خبره ووته، ورونه سره کې بیله شو، طلاقونه وشو، خاندانونه تباه شو، ځکه یې چې ژبې باندې کنټرول وکړه که دې تباه کېږي. د ژبې والا څه کوم عذاب دی. دومره غوندې خبره وړې خبرې نه وړې خبرې نه دومره کټه خبره جوړه شي